رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. دا لا فی الحال ابتدائی مباحث تی خیر دی. د ابتدائی مباحث نو رستو به ان شاء الله نن مونږه کتابونو ته پټي او کوزي ګدا سي لغون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه في مذهب فقهاء المله ابي حنيفه النعمان ابن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. الله پاکم خو او شاد او آواز سره د ما ساته مونږ د خپل درسونو ابتدا کو او دا درسونه به زمونږ د علم الکلام سره تعلق ساتي. سرتاج قاری صاحب او مفتی صاحب د کیم صاحب معاملات او حالات داسې روان دي چې د خپل عقاید او ځان خبرول بیا په دلیل سره هغه ثابتول او بیا چې څوک په هغې باندې رد کوي د هغه رد چې شوبه ده او پتا وارده شوې ده دا لر کول دا په تاسو باندې په الحال د واجباتونه او په غټو علماو باندې د فرض کفایونه راغلي. خو چې مونږ د خپل عقاید او اثبات کوو زه آخرت لرو مونږ به آخرت غلط عقیده سره نه ځو کنه صحیح عقیده نو چې مونږ ته خپل اول پته ولګي چې صحیح عقیده څه شی ده. مونږ ته چې پته ولګي چې لکه د پلان کې عقیده ده او غلطه ده د پلان کې عقیده صحیح ده نو مونږ به په صحیح عقیده پسې لاړ شو او د باطل عقیده نه به ځان وساتو. دا واضح خبرې دي دې کې څه داسې د ډېر منطق او د ډېرې فلسفې ضرورت نشته او نه پکې د ډېر سره شکلې اول ضرورت ته نه پکې د شکل سان په دې ټول ملګری تاسو پیږي چې صحیح عقیده مختار کول دا غي جهد کول هغه پس کوشش کول دا د واجباتو نه د فرض د واجب او نه خدا واجب په معنا د واجب اصطلاحي استعمال. نو دې زمانہ کې د علم الکلام ډېر لوی ضرورت دی چې مرګري دوستان د علم الکلام په درسونو باندې ځان پی کې. بیا د علم الکلام موږ دوه قسمه ته تقسیمو. یو قدیم علم الکلام دغه ته ان شاء الله نن ټول درس تقریبا زما په قدیم علم الکلام کې نه راغلی چې د قدیم علم الکلام تعریف سره د قدیم علم الکلام چې کوم قواعد تعریف دي په هغه تعریف چې کوم فواید دي قیودات دي دا غي قیودات او فائدې سره راغلي دي لکه څنګه چې شرح المواقف او څنګه چې شرح المقاصد نقل کړي دي. بیا دا سلور کتابونه دي نو ما چې ما سره لګ دا خواص مرګري کینی چې موږ یو مشوره وکړو ځکه چې دا سلور ونه کتابونه یو شان چلیدو نه مراد داري چې بالفرض زوی ما چې مونږه د نحوی دوره کو نو پکې هدایت النحو وي پکې کافیه وي پکې شرح الجامی وي پکې نحومیر وي. نو چې نحومیر او کافیه او شرح الجامی او ډاکټر هدایت النحو په ټول یو ځای کې او یو ځکه لګي نو بیا تحقیقات په دې معاملې کې کم کیږي. نو د دې د پړای کې دي چې موږ مشوره وکړو چې د دې د پړای درې طریقې دي. یو خدای چې موږ تقطیع وکړو. تقطیع دې ته ویل کېږي چې اسماء او صفاتو کې بالفرض موږ تحقیق وکړو په عقیده الطحاویه کې یا ذات الله او صفات الله کې موږ په تحقیق سره سنوسیه ویو. دې نقطو ته سوچ کوئ. بیا چې کله سنوسیه موږ خو په تحقیق سره دا ویو نو څنګه چې سنوسیه ذات او صفات تورسي بیا دغه نه خو نبوات شروع کیږي یا سمعیات شروع کیږي. او سمعیات موږ بیا دوه قسمه کو. یو د عذاب قبر نه مخکې یو د عذاب قبر نه وروسته. نو چې سمعیات مونږ بیا په بدء الاعمال کې مونږ سمعیات د قسمه کو. نو اول طرف په سړی په بدء الاعمال کې وي او دویمه شرک په بیا په جوهره او یا په دغه کې وي نو سنوسیه کې. نو سنوسیه کې به سړی ذات او صفات وي. دغه شانتي په عقیده الطحاویه کې به سړی داسې صفات د الله تعالی کې تفویض او تعویل او دغه قصو کې دغه شانتي بیا چې مونږ کله وروړو سو جوهره ته سمعیات او بدل مالی به دوه ځای کو جوهره قبل دا عذاب قبر نه چې کوم سمعیات دي دا به موږ په بدل مالی کې وي. راځه کنه
د وخت راځه کنه دلته راځه عبدالمجید استاد جی لزی ورک دلته راځه خپل ځای ته خیر علی ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم شروع مونږ په سبق باندې چولې ده خیر ان شاء الله هغه کې مې مشوره د مرګورو سره دا کوله چې دا سلور کتابونه دي چې د سلور کتابونو کې مونږ داسې درس شو چې د کوم استاد چې مونږ ذات او صفات په سنوسیه کې یو مشوره کو دا حکم نه کو دا فیصله بزو او تو او سید کوم استاد زیاده سي نور خواص مرګري چې په دې فن پیږي به کوي ان شاء الله نو سنوسیه کې به ذات او صفات وي او بیا دا غي نه پس په خیر د تحویه کې د صفات له خبرو کو بیا چې سمعیات تلل شنو قبل العذاب القبر با فبدل مالک وي او بیا د هغې نرستو بعد العذاب القبر کتابونه به وي ټولو اشعار به د سر نه ټول وي خو چې کوم ځای کې تحقیقات نو چې هغه ځای ته ورسو نو د تحقیق ولا ځای به د هغې نه شروع کو نور به پسې دا شعر ورسو لکه بالفرض عذاب قبر ته ورسېدو نو دا به شروع کو د جوهرې نه نو خو په تحقیق مې بیا صرف یو کتاب کې وي زما پرې خبره پیښ شوې یو ترتیب دا دی چې لکه اوس بالفرض مسلسل د درس کوم نو ذات او صفاتو کې به څلور درسه یا درې درسه نو ذات او صفاتو کې به په دې وکم بیا چې کله دویم درس کوم نو په تحاویه کې به هم ذات او صفاتو چیړم ځکه دا د ډېر ښه دي بیا چې د جوهرې تورسم نو جوهره کې وزه د اولو اشعارو نه ابتدا کومه خو تحقیق په پکې نه کوم تحقیق د ذات او د صفاتو به زه په سنوسیه کې وکم نو چې ورسو دا به په یو ورځ ختم کو تقریبا تلاوت په کو ورسو سمعیاتو ته نو چې سمعیاتو ته ورسو نو بعد الامالی باندې به مونږ بیا په سمعیاتو کې په هغه ځای تحقیق شروع کو بیا چې کله سمعیاتو کې عذاب قبر ته ورسو نو د جوهري خپل ځای به مقرر کړی او زه په پیګم تم په پیګه تقریبا مونږ د سبق کو نو دا به تاسو ته ډېر زیات اسانه شي یو طریقې کار د دې سبق بدای جنجال لري چې دا چرته نه دی ویلي شوی نو جنجال لري کنه جنجال لري نه دی ترته نه دی ویلي شوی دا ولا زله د چي وای دویم دا چې دا مونږه تقسیم دا کو چې یو هفته دا دو کتابونه وي او یو هفته دا دو کتابونه وي دویم ترتیب د دې داري دریم داري چې مونږه مسلسل وي خو ګوره څنګه چې په دې کې په سنوسیه کې د قدمو او د مستحیل او د امکان اصطلاحات دي دغه شان بدل مالکیم دادي نو چې کوم ځای کې مونږ تحقیق وکړو او هغه تحقیق مخکې تیر شوی وي نو د دورې د تحقیق په شان ته وي بچاره که دا تحقیق په پلان کې ځای کې تیر شوی دی زه اعاده بیا نشم کولی او چې کوم نوی شی پکې نه راشي په هغې به سړی تحقیق کوي درې طریقې سره به د دې درس کېږي دا فیصله به انشاءالله مونږ دا ملګرو دوستان کوو چې څنګه طریقې سره مونږ د دې درس وکړو را به شو اوس مونږ